د خبريال ګرانو کتونکو السلام علیکم. ساينس چې څومره هم ترقي وکړي خو په کلیوالو علاقو کې هغه پخواني طریقه چې کوم دی هغه اوس هم هماغه شان ده. او تاسو دا ګورئ دا وخت د یو لوار دوکان کې راستم او په دې علاقه باندې دا لوار چې کوم دی نو دا د سپیشلیست په نوم باندې یادېږي. اصل کې د خپل لور چې کوم دی نو هغه حسن ګل دی خو د دې د پلار نیکه دغه پیشه ده او تر اوسه پورې هم که د ګرانۍ دې دور ته تاسو ګورئ خو دې که هر څومره ګرانې راځي خو د دې یو خو ریټ نه سوا کېږي او دویمه دا ده چې دې خپله دغه روزګار دغه هنر چې کوم دی هغې نه پرېږدي. نو حسن ګل سره دا وخت ناست وو لرونه تېرۍ د غنمو چې کوم سیزن و هغه هم تېر شوی دی. څومره مودې نه دا کار کوي او د کوم وخت نه چپ دې چا سره زده کړی دی او پخوا وخت کې دې وخت کې فرق څومره دی دوکان کې اوس تاسو ناست دي پخوا به خو که اوس به زمیندار چې کوم دی هغه ستا خیال ساتي که پخوا بیا خیال ساته یاره پخوا نه څنګه لکه زمیندار ډېر خیال ساته پخوا لکه ګزاره هم کېده لکه وخت هم ښه تېرېدو او په دا خبره چې پخوا داسې کار و چې پلار او نیکه له دانې مانې لیڼو اوس دانو مانو لیڼ دا نشته خو بس څه ناڅه خوا دې خوا ټکه پوکه کوو. نه تاسو چې دا لرونه تېرولو دا تاسو له پیسې درکوي که نه تاسو له بیا سیزن کې غنم جوار او دا درکوي؟ دا جوار او غنم راکوي اوس یو څو زمیندار او نور دا خوا دې خوا ټکه پوکه کوو سره مزدوري خوا دې خوا ټکه. پخوا څومره زمیندار و اوس څومره زمیندار دي؟ پخوا یاره دیارلس څوارلس زمیندار و ما سره او پلار ته خو یو شل داسې وو خو بس ټول زمیندار یې لیڼو هم ورسره لګي وو دا لرونه هم تېرول. نو اوس لږ کم شوي دي بس اوس د څلور پنځو ته رارسېدي د خیره او بس دا ټکه پوکه کوو هغې راله دا یوې روړي جغونه روړي به دا جوړو. نه نو دا چې کوم کار تاسو کوئ او دا دومره کمې پیسې تاسو اخلئ نو په دې ګزاره کېږي نن سبا خو ګراني ډېره زیاته سیوا ده. والله ګراني ده خو بس څه کې بس دا ډېر نه نشو وړی دی دا نه وګټو یا 300 وګټو یا 200 وګټو یا په دې باندې بیا بل نه کر راوایلو خو بس هغه وخت ټایم تېرو. نه نو هغه زمیندار صاحب سو دغه نه کې مرسته نه کوي چېرې تاسو د شپه ورځ دلته ناست یئ د هغې لرونه تېروئ هرې وله تېروئ دغه شان دغه وله جوړوئ دا یوې وله جوړوئ نو په کار دا ده چې څنګه د نورو څیزونو ریټ کې سیوا کېږي ستاسو ریټ هم سیوا په کار دی که نو والله هغې ته خو مو ویل او هغې من نه زیاتېږي نه او به دا خبره چې مرسته هغه وي چې تاسو له دانې درکوو نو دانو برخه بس د هغې غلیم دی دې وجې. او دا څنګه حساب سره تاسو کوئ لکه سیزن کې کار ولا تاسو کم کار کوئ تاسو په ذمه باندې څه کار دی او چې کله سیزن راشي نو بیا تاسو غنم څومره درکوئ؟ غنم من راکوي او جوار هم داسې شپږ میاشتې من راکوي او ولا یوې هم جوړو ولا جغ هم جوړو ولا داسې لرونه مرونه چې مات ګوډ او کټونه شي هغه هم ولا جوړو به دغه لیڼ میڼ برابرو ولا کوټه هم ولا ډانه کوو دا سیستم منې ورته لګوو ورته او چې کله ودونه شي نو هغې له دړې کول د هغې بلې پیسې درکوي که نه؟ نه مخکې به تورې وي اوس تورې هم نشته او مخکې به چې لاړې وله به هم دړې وکړي نو چې چېرته مخکې به هغه توړه ورته وي هغه پیسې به یا به جوړه به یې وکړه یا به هغه وکړه هغه هم نشته او اوس خو داسې ښکار دی چې تورې هم ختمې کړي دړې هم وله وکړه او ته وایي یاره تا څه کار کړی مخکې به ورباندې چې منچې خورولې اوس چې کوم دی نو چې کله راځي نو وهل خو نه کوي که نه؟ نه وال نه کوي صرف خبرې راته کوي. خبرې کوي یاره وي به دا خبره چې خیر مال او خیر بس مبارکي وکړو را روان شو دی. حسن ګل ورځ کې به څومره کار کوي څومره لرونه راځي او دغه دله راځي کار دله راځي؟ یاره دی کې بس کله 2 راشي کله 3 راشي کله 4 راشي کله 15 راشي دا بس هغه پورې خبره ده. او د لور په حساب څومره پیسې اخلي؟ یاره موږ کله 80 والو کله 80 والو کله 80 والو بس موقع ته ګورو چې کم سړي ته داسې وګورو چې دا سړی دغه دی که نه د بارې نه هغه خوا ته لږ مالدار دی نو هغه نه واخلو چې غریب سړی وي بس هغه نشو. نه نو دې ته خو انصاف نه وي چې چا نه 80 والي چا نه 80 والي دا خو بیا ته ګناهګارېږې نه؟ ولې نه بالکل ګناهګارېږم به خو لکه سړی داسې چې سترګې اوس دا سړی دی که نه ما سره ناست دی او ته ووایم چې یار ما دا نه کوي ما مزدوري نه کړې نو بس بیا دغه رنګ کار ورسره وکړو. هسې کارونه پکې کوي چې یو کس راشي لور درې درکړي هغه دغه کړي بیا زما خپل کار کوي نو داسې خلک راځي د زمیندار چې هغه لور هم در باندې تېره کړي او بدماشي هم در باندې وي. شته څه واقعه سره چې راته ووایې لږه
هغه داسې چې لور تیره کې یاره وي کپړې مې بدلې کړي دي نو بس بیا اړ ورځې سبا به راشم سبا نه به بیا هغه غیب شي بس هېڅ هم نشته نه نو څه لیکلو پسې کې پخوا خو په دیوالونو خلکو لیکل کول ته دیوالونو باندې لیکل میکل خو نشته لیکل نشته ما د حسن ګل سپیشلیست چې کوم د خبرو کې نو څومره خبرې پکې رښتیا دي که نه پخوا وخت کې دې وخت کې زمیندارۍ کې څومره فقر راغی هغه خوندونه شته که نشته بس رښتیا خو ځکه دي مخکې خو لکه کارونه ټول د دغو که نه او اوس کارونه ټول بازاري شوه د کلي ماحول کې او د کلي سړي ته داسې څوک دغه حیا نه اچوي که نه مونږ وله لور ورو فرض کا ورته وایي دې کې غاښونه باسه تا چټ پټ تیار کړو چې بس لور ته تیار کړو بس لور ته دې په ولیکو او ترېنه روان شو نو هغه بس خوار خوار وګوري چې یاره دې سړي باندې خو به دې سړي راله لور تېره کړو او لور رانه یو پیسې راله را نه کړي نو داسې سړی راشي چې بس ورته وایي یا کار راله لکه دستی کې وکړه نو بس چې هغه ولو کړي نو له 100 روپۍ ورکړي د دې مشرانو سره به ستاسو وخت تېر شوی وي هغه مشرانو لږه کیسه راته وکړئ چې ای به څنګه طریقې سره کار کولو د ده په کار کې او د هغې په کار کې څه فرق شته که نشته بس هغه مشران خو داسې دي چې هغه دلته کې لکه موږ به خپله وله من دانې ورکولې او کوټه بیا د دانه کوله لکه ستنمن به یې کوټې له ورکوله دالان مالان به م جوړه ورته به میل راشه نو رابلو بیا چې داسې چاته دړې مړې به وي واده ښادي به وه نو چې رابلو چې هغه دړې به م پیوکړي نو چې کله به م ډولۍ مولی راوړله نو ده به وي چې هلکه هغه زما توره راکړي نو مونږ به ولې هغه توره ورکړه نو توره به څه څنګه وه یا بد بسه وه یا بد بنیم سره دا توره به ولې مونږ ورکړله او بس هغه دې به لاړو سکاره ماره به ځان سره یوړل چې یاره دا سکاره زه وړم هلته په دوکان کې پې کار کوم دا لرونه چې تېروي دغه کې لرونه چې تېروي که نه دا سکارې دي که نه په دې باندې خو دا لرونه ګرموي او بیا اوبه ورکوي او بیا تېروي نو په حسن ګل سپیشلیست کې او د دې په مشرانو کې څه فرق درته په نظر راځي دې خاطر ماتر کېږي که نه بس دې سپیشلیست خو ډېر خاطرداره ورته ځکه ویم چې په سکارپیو کې څلور پنځه لرونه تېري کړي د 2 پیسې ورکړي او د 3 ور نه کړي ورته وایي زه د یاره پیسې را سره دې کې نشه صفا به درکړم نو هغه صفا پسې که بیا ولې میاشت پس ورکړي او که ورم نه کړي بس دې ورپسې دونه مخه نه وي صحیح زما په خیال سره حسن ګل یا خو به ووایو چې یاره دا ډېر ښه سړی دی یا به ده ووایو چې یاره دی بعض ټایم کې انسان یاره هم کوي او حسن ګل به دا ووایو چې ښه سړی دی دا وخت یو بل زمیندار موږ سره ناست و زما خیال سره دی حسن ګل دې دله څه روړي یوې دله روړې ده ښه فردوس لا چې کوم دی نو هغه هم ډېر ښه زمیندار دی دروند زمیندار دی او په کلي کې که تاسو وګورئ نو زیاته زمینداري د دوی په لاسو کې ده نو فردوس دا څنګه راغلی دلته څه لپاره دله راغلی یاره چې دلته مونږ د هغوی نه یې راوړلي ده دا زموږ روزګار دی د پخپاره د مشرانو د وخت او بل د دې چې کوم مشرانو به دا زموږ د کلي لکه خلک استکار نو به دا لین دین مونږ په دې باندې کوو چې نن سبا خو ټول د پیسو لین دین خلک بار یوسو بس ارجنټ پیو کې خو زموږ هماغه ټول روټین دی ځکه چې دې مشران مونږ سره ښه وخت تېر شوی دی د کور صدر پړ د داسې مثال کور بس ټکه ټوکه کار و نو پلار بیا راتلو داسې دام دي نو بس دا د زمیندارۍ خو چې موږ سره صرف څلور زمیندار نو په هغه زمیندارو کې زما خیال تر یو زمیندار تاسو هم یې چې دې له غنم ورکوي او کار پې کوي انشاءالله هم داسې ده بالکل بل به دا زموږ پخواني استداران بل دا د دې زموږ نه بغیر وخت نه تېرېږي زموږ د دې نه بغیر وخت نه تېرېږي دا لازمه ملزومه دي بس دا زموږ استادان دي د حسابه که نه او بل دا چې خاطر هم کوي که نه خاطر خو ډېر زیات کوي ځکه چې په دې زمیندارۍ کې خو داسې ارجنټ پیسې هر وخت نه که نه بس کله یو کله نه خلک به کار وکړي او خلک کار پې وکړي او ځي پې او موږ سره خو ماشاءالله ډېره ګزاره کوي ځکه چې بس نیم راته هم پته چې نشته نو بس کار پې وکړو بس ځو دي کار یې څنګه دی کار خو بس چې څنګه موږ یو داسې د کار هم دی موږ پخوا نه ته وایو چې چا داسې یو ګډوډ شی جوړ کړي د پلار د خدای وکړه ولمیر نامه وه نو موږ یې مړه دا ولمیر جوړ کړی دی او نور بس ښه دی مړه دې وخت سره د ده دا کار ښه دی او ښه دی ځکه چې دا کوم حالات شروع دی که نه ګزاره هم کوي د پیسو په لحاظ سره هم ښه دی
او زموږ کلیوالو کې به دا خوست کار دی. د ګرانو کتونکو تاسو ګورئ چې حسن ګل سپیشلیست لوهار هم دی او که حسن ګل سپیشلیست چې کوم دی نو دغه لوهار ماما چې کوم دی نو دغه صرف لرونه نه تیری بلکې تاسو که تاسو دا ګورئ نو دا یوې تیاری او دا د دې ورکوټه شان دکان دی په دې کې مختلف قسمه لرګي هم پراته دي دغه د کټونو فیم دي او هر قسمه د لوهار سامان چې کوم دی هغه تاسو ته ما وښودل او د حسن ګل ادم خان ماما او د فردوس لا سره چې کوم زمیندار دی هغوی سره تاسو خبرې هم کې بل پروګرام کې به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر بل پروګرام پورې د لوی الله په امان.